الله مو د ظالم نه وساته. آمین. تاسو لا ډیره زندگی در قدر باندې ډیر مهربانه شي. کومې دعاګانې ستاسو د مورکۍ نه اورئ دا د مورکۍ ده او مور واقعي په خپلو بچو انتهایي خوشحالیږي. دا هغه بصیر دی چې دا ګرځېدلی نه شو او زموږ د علاج سره الحمدلله دا نن ګرځي. مخکې دا په ویلچیر کې راوړی و، تقریبا دوی وایي چې 40-50 لک روپۍ ورباندې موږ لګولي دي او الحمدلله دغه دی راپاڅېدلی دی په خپله باندې ګرځي. څنګه اوس دعاګانې کوې موږ ته؟ الله خو تاسو لا ډیره زندگی در خپل خدای او الله در باندې ډیر مهربانه شي. الله مو ترقی زیاته کا او الله مو د ظالم نه وساته. امین امین ثم امین امین. الله دا په ټولو مسلمانانو مهربانه شي. امین الله دا څنګه چې زوی دې راپاڅېدلو د خیر سره اوس په خپله باندې قدم اخلي، په خپله باندې ګرځي، نو ته څه وایې چې مطلب خوشحاله یې؟ مې ویلې نه یم خوشحاله. زه یې دا خو مخکې تاسو ډېر ګرځولي، ډېر ډاکټرانو باندې ګرځولي وو که نه؟ کاټ نه بله غوندې راپورته شوه که نه. ما په زړه داسې وپړ کېدم، ما وایي چې وایي الله شکر خدایه چې د الله باندې راسک شوم. والا ماشاءالله ماشاءالله. نو دا خو داسې وه چې داسې لاس پې نه شوه رس کولی. دا پورته کړو دا پخانې داسې کړو راټوله یې کړو کېږدې د ورو نو ډېر تکلیف مې ته ډاکټر الله دې مزید هم صحت ورکړي انشاءالله. د خیر سره دته چې زه یو 2-3 میاشتې علاج مزید وکړم دته ما اوس نو چې انشاءالله منډې به وخی په خپله به ګرځي. د خیر سره یوسف څوم ښه دی او الله دې بیا مزید هم روغ کړي انشاءالله. ښه الله دې ول صحت ورکړي، ډېره ډېره زیاته مهرباني.